الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. زمارونو د دې ټولو نیکو د اعمالو د اخلاقو د منځونو د سنو ذکرونو دعوت تبلیغ د دې ټولو سيزونو دانو مدار په عقیده ده. کله انسان عقیده برابرۍ او درستۍ د منځ پیدا ورکوي د روزه د صدقه د زکات د درس د تبلیغ د نیکی. او کدی انسان عقیده کې فرقی د ایمان کې معمولی غوندم کګلیچ و فرقی د منځ داسې دی لکه چېړو کوي نه اس فایده نه ورکوي د صدقه فایده نه ورکوي د زکات فایده نه ورکوي د هر قسمه نیکی اس فایده نه ورکوي. دا کافران چې څومره دي دی خو ډېر رفاهي کارونه کوي. دی چې کله زلزلې راشي نو خلکو له په زلزلو کې هر څه ورکوي، اوړه ورکوي او جامې ورکوي، دی خو پلور هم جوړوي. او هغوی کې چې کومې همدردۍ دي د انسان سره که د رښتیا درته ووایم هغه نن زموږ په مسلمان کې نشته. د هغوی په زړه کې د غریبانانو ډېره همدردي ده، د هغوی په زړه کې د بېکسه او بېڅوکو ډېرې همدردۍ دي، خو ایمان ورسره نشته نو دا ټول د خدای په نزد د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري. او چې ایمان ورسره نو که سړی لږه نیکي مو کړي نو د هغې به په چوچندو اجر د الله په نزد میلاویږي. من عمل صالحا من ذکر او انثى، الله فرمایي که نارینه وي او که زنانه وي او نیک عمل وکړي، خو په دې شرط چې وهو مؤمن دی مسلمان وي. نو فلنحيينه حیاة طیبة، دله به موږ په دنیا کې ښکلی ژوند ورکړو. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، او آخرت کې به موږ له بهترین اجر او خوشحالۍ ورکړو. ګوره شرط ایمان دی. بس موږ ورته عقیده وایو، ایمانیات ورته وایو، معتقدات ورته وایو، اعتقادیات ورته وایو. ایمان زموږ پښتانه ورته وایي. د ټولو نه مخکې خبره د ایمان شو. بس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله نبوت او پیغمبري ملو چړومبي اعلان دیو چې د خلکو ایمان درست کې یا ایها الناس د مکې په بازارونو کې او د مکې په کوڅو کې به ګرځېده او आवाज به کو اے خلکا قولوا لا اله الا الله یولوا منه تفلحوا، کامیاب بشئ. نو ابو جهل بخور راغشته او د رسول الله مبارک په سر باندې به د شان غرزولي پیدا سړیم د زور دین نه غریوانه وړي دو کم نکي. هغه به قولوا لا اله الا الله. لومبخه مونږ لانو روزه لانو ورستو پرس شوی ده، حج لانو ورستو پرس شوی ده، زکات لانو ورستو پرس شوی ده. لومبه خبره دا و چې قولوا لا اله الا الله یو خدای باندې. او بیا د خدای نه پس دویم عقیده ورسره متصل دا چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او د الله خیری پیغمبر. او بیا کتاب د خدای منل. تاسو امنت بالله کې نه وایي امنت بالله و ملائکته، د خدای په ذات زما ایمان دی. نو دوه قسمه خبرې دي. د خدای ذات دا چې الله شته یو، ځکه ډېر خلک وایي خدای نشته لکه د چینیان او روسیان. او دویم دا دی چې الله پاک شته دی هم او الله یو هم دی. ګوري دوه هم نه دي لکه هندوان چې وایي، عیسایان چې وایي عیسی علیه السلام ته خدای وایي، د خدای زوی ورته وایي، یهودیان چې وایي. دوه هم نه دي، یو دی. الله شته هم، څو خبرې شوې؟ دوه. الله شته هم ورپسې یو هم دی. او درېیمه خبره څه ده؟ د الله ښکلي صفتونه هم شته. د الله علم او د الله په شان علم د هېچا نشته. د الله قدرت، د الله طاقت، د الله لیدل، د الله اوریدل، د الله صفتونه دا د بل چا نشته. الله چې څنګه لیدل کوي قسم دې که داسې بل څوک وکړي. د شپې په تیاره کې په ځمکه کې دننه دا تخمونه ټول الله ته یو په یو معلوم دي.
یو اونه به تو کرې او د هغې نه پاڼې غورځېږي ما ته پته نشته چې څومره پاڼې پکې دي او څومره ته وغورځېدې او رب العالمین ته ما تسقط من ورقة الا هو یعلمها څومره پاڼې چې د اونو نه وغورځېدې یو ونه نه ده که نه په اربونو کربونو نه هم زیاتې دي د شمېر نه زیاتې دي د ټولې اونې پاڼې او د هغې نه پرېوتېدل یو یو ورته معلوم دی الله ته ولا حبة د ځمکې دننه په تیارو کې دانې هم الله ته معلوم دي تخمونه هم الله ته معلوم دي تاسو علم د بل چا نشته کوم لیدل چې خدای کوي کوم اورېدل چې خدای کوي کومې خبرې چې رب العالمین کوي او بیا ورپسې دریم نمبر خبره د الله کارونه کوم نور چې پیدا کړی دی وراخېجی یې او کوم سپومې چې د شپې رڼا پې ورکوي او کوم ستوري چې الله راخېجي والله که داسې بل څوک وکړي نو لومبۍ خبره په ایمانیاتو کې د الله ذات او د الله وجود او د رب العالمین صفات او د الله یووالی دی وحدانیت تبارک تعالی د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه و د هغه استاد حماد ډېر لوی سړی او تابعي او د احادیثو او د فقه امام حماد او حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم خدای پاک عجیب علم ورکړ دوه څیزونه دي یو علم دی یو د علم سره عقل د بعض انسان علم ډېر کمی لږ وي خو هغه عقل او پویه ورسره زیات وي د هغه نه خدای ډېر لوی کار والی او د بعض انسان علم ډېر زیات وي خو عقل او پویه کمی نو د هغه غرق او تباه شي عقل سره علم دا فارسی باران وی یک من علم را 10 من عقل باید یو من علم للس من عقل پکار دی دا ضروری خبره ده یوازې په علم هم کار نه کیږي عقل او پویه ضروری شی دی چې هغې سره به ستا په ماحول باندې په معاشره باندې سوچ به فکر به مقتضا د حال ورته وي هغې سره مطابقت او موافقت او نفس الامر او دا څیزونه کتل او د خلقو حالاتو ته د خو ډېر ضروري څیزونه دي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خدای عقل او پویه ډېره زیاته ورکړې لوی سړی او لوی شخصیت او د دغه عقل او پویې په ذریعه به ته د قرآن او د سنت د مسلې راوباسي اوس علم خو د ډېرو خلکو شته په قرآن باندې علم خو د ډېرو خلکو شکر دی شته دی په احادیثو مبارکو باندې خو بیا هغه علم چې هغه سره عقل او پویه میلو شي او د یو آیات کې سوچونه او فکرونه کوي او په شلګونو مسلې ترې راوباسي دا هر سړی نشي کولی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپل شیخ حماد د استاد ملاقات لاله چې ملاقات لاله اسیم د الله د رضا لپاره ملاقات کې ثواب دی ګورې ښه دا یاد وساتئ رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د چا د ملاقات لپاره د الله لپاره لاړ دا اکثر خلکو ته وایم که یو خان لدی ملاقات لا نو هغه په الله لپاره نه ځي هغه دی لدی چې هغه ورسره څه ښېګړه کړي یا تمې وي دي چې ما سره به څه ښېګړه وکړي یو افسر له چې څوک ځي نو هغه دې دپاره نه ځي هغه دې له ځي چې یاره دی به ما سره څه ښېګړه وکړي یا به ما نه څه شر دفع کړي دا دې دپاره ځي لیکن که یو سړی یو عالم له ملاقات له ځي یا یو نیک انسان له ملاقات له ځي یا یو دعوت الله والا له ملاقات له نصرت له ځي د هغه مقصد سی صرف د الله رضا که ته وایې چې دې خو هم وایي چې دا مسلمان خوشحاله شي نو د مسلمان خوشحالول هم عبادت دی که دا نیت دی چې دا مسلمان خوشحاله شي د دنیا په لالچ نه دا عبادت دی نو چې دې د کوره ووت او تر څو کور ته نی واپس شوې نو رسول الله مبارک فرمایي 70,000 فرشتې او 1000 فرشتې دله د بخښنې دعاګانې کوي خلک وایي هلکه پلانکي راځم چې ما ته دعا وکړي ما ته راځي تا له راځي بل له ځي ولې ښه سړی دی د فرشتو نه خاړو شته دی دا د ګناه نه پاک دی هیڅ ګناه پکې نشته دا خدای مقربي دي سیارین دي دا الله کارونه چې فټافټ چې څه ورته خدای وایي هغسې کوي د خدای د حکم نه رب د سترګې نشي کولی لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون وما نتنزل الا بامر ربک ملاقات ته د استاد دا ګوره زه درته مسایل بیانوم ملاقات ته د خپل پیر صاحب ملاقات له د خپل نیک سړي ملاقات له د عالم سړي ملاقات له د مشر ملاقات له خپل دوست خپل مور پلار رونو دا بالکل ځای دی کې اجر او ثواب ډېر زیات خو د ملاقات آداب هم زده کې چې ورشي داسې وخت کې ورځه چې هغه وخت کې دا ملاقات ټیمې ګورې بیټې به به نه ورځي ځان چې شپې په 12 بجې راپس په مخه شي وروړه به زه تاله ملاقات له راغلی
آداب دا دي چې داسې ټیم کې ورسه چې د هغه د خوب ټیم ني، د هغه د مطالعې ټیم ني، د هغه د کار اوس یو افسر دی وغیره ملاقات لازمه او هغه د دنیا په کار کې د خلکو مصروف دی او ته د کار وباسې دا خو تا خو نه کړل څه کار دی ولا بیا واشه. یو ډاکټر دی مریضان ګوري دا لازم ملاقات لازم هغه وخت کې ورشه چې هغه د مریضانو نه فارغ شوي ولې هغه هغه مریضانو حق دی چې مریض وګوري. نو داسې ټیم کې به ملاقات لور دی چې کم وخت کې هغه فارغ وي دا اوقات وګورو معلوم کا. او دویم دا چې ملاقات لور شي نو فضول گپ شپ نه لګي بچ څه د مقصد یې ورته بیان کا فضول گپ شپ نه راکې لګي او بار بروزي. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه څومره لوی سړی څومره کتابونه لیکلي واه واه چې د هغه د کتابونو پاڼې د هغه د جون پر ورځو تقسیم کې نو پاڼې ته زیاتې د ورځې کمې او دغه زمانه مجدد او نیک سر بزرگ ما د سابق صاحب نو ورېدل درزړو سابق صاحب دا د موجود اوس وفات شوی دی سابق صاحب درزړو او عبدالباری جان صاحب د دوړو وفات دي د عمر زو د صاحبزادګار صاحبزاده صاحب عبدالباری جان صاحبزاده صاحب رحمهم الله دوړو باندې الله په قبرونو انوار باندې وي مونږ په دیوبند کې ولو مونږ لاړو د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات ته پتا نبون کیو مونږ ویلار بشورت تانوي سے ملاقات وکړو چې یا دیوبند بیا ځو پاکستان ته لګا وخت هندستان او پاکستان یو خپل وطن ته ځو بیا پته نه لګی چې ملاقات وشو کنه ډېر لوی سړی دی. ما فیصله وکړه سابق صاحب او مولانا عبدالباری جان صاحب صاحب مقرلو یو بل کس راته یاد کړه دا غنوم ز تاسو ته نه خېما هغه زموږ مرګري و د کمرې هغه وی چې زه خو نه ځم. مونږ ویل که داسې کار دی چې تانوي صاحب ډېر لوی سړی دی په دارالعلوم دیوبند غوندې مدرسه کې مفتی اعظم پاتې شوی دی او ډېر لوی شخصیت دی. نو ملاقات لتلل ضرور دی لاړ به شو پړه به یو ارمان پاتې او دعا ورته وایو که نه یاره وایي دا پیران داسې دی او پیران داسې دی پیرانو به دې شروع کړل او دا په ځای کې ناست دی او خانقاه ده او پیسې د خلکو نالي او لنګرې دي او دا زما نه لګي پیر میر زه بس ټکه مزه خو مونږ راته وایو چې دا خیر دی اسې لاړ شه اسې به ملاقات وکړي خیر دی دعا ته مه غواړه که نیکبخته او خو به یې وینې که نه سبا د نه څوک تپوس وکړي چې اشرف علي صاحب څنګه دی نو تا ته خو به پته لګي ملاقات خو به شوي وایي ځان سره روان کړه دا درېیم ملګری لاړ تعالی وایي د په لاره هم د مولانا اشرف علي صاحب غیبت او بد وي او د پیرانو بدې وي لکه سالمه خوله کنټرول که مو وایه د چا بد د بعضې خلکو په دې خنبیر کې د نیکانو بد لیکلي شوي دته دې زړه ته شیطان ناست دی شیطان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم شیطان رسول الله مبارک فرمایي د بني آدم په زړه ګونټې ماتې کړي ګونټې اذا غفل وسوسه چې د انسان کلم د خدای نه غافلي دی ورته وسوسې اچوي مونږ به مړی بیا به وروسته ماسخوتن ټول په یو ځای وکړو چې ماسخوتن شي د سهار نه به که خیرې شروع کوو بیا چې ماسخوتن شي د سهار نه به شروع کوو په دې کې پې وخړی روژه ده زه مړی پرېږده ډز به ورکړو بیا به ونیسو که نه توبه به وواسو توبه لوی کور دی که نه اوس هم خلک وایي توبه لوی کور دی که نه او زمونږ دې بعضې مولیان هم خلکو ته اسانه کړی به توبه لوی کور دی توبه لوی کور دی خو توبه هم ګورې شرطونه غواړي په دې مې ته بیان کړی بیا به درته وکړم ټول مو پردې حق خورا او پردې حرام خورو توبه وباسو ماف کېږي به پردې حقونه دې په غاړه کې پراته دي د خدای حق دې په غاړه کې پروت دی مونځ روژه دې نه دي کړې حج دې نه دي کړې او توبه وباسه ماف کېږي به دا چې تر لامده خوړ خیرات دی څه اسانه خبره خو نه ده زما رونو بنیاد ته خبرې واورئ نو د بعضې خلکو زړه کې ګورې زما خو چې څوک هم بیان اورئ او ګورئ زه خو به انشاءالله تاسو ته اصلاح خبرې کوم زړه کې به غافلت مه پیدا کوئ الله زړه کې راولئ چې کوم وخت داسې وسوسه راشي وی الله لا اله الا الله نو بیا پیغمبر مبارک فرمایي اذا ذکر الله خنسا چې سړی الله یاد کی شیطان پنجې وباسي خړتم وباسي بیا به د نیکو ته توجه پیدا شي نو چې دا مولیانو پسې خبرې کوي نیکانو پسې کوي جومات پسې کوي پټکي پسې څوک جومات جوړوي مړه دا ټول ځان له خوري خدای نیک بختنو ته راوړه که نه ولګوه ځان له څوک څه له خوري که څوک مدرسه چلوي مړه دا ځان هلکه تا سکول باندې اعتراض نه کوې په مدرسه کې ظالمه که څوک ګیره پرېږدي مړه داسې نه دغه له پرېښودی هلکه ته خو د خدای نیکبخته ګیري دشمن شوې نو چې څوک مونځ کوي دا څه ریاکار دی مړه پرېږده نو ته مه کوه ریا ته وکړه که نه خپله هم نه کوې دا شیطان ناست
نو د پر لکه شیطان خړتم خخ کړي نو رسول الله مبارک دا فرمایي چې الله ذکر کوو شیطان به خړتم درکړي خیر ویلالو طالبون ته هغه اصلي مقصد لري چې طالبون تلاړو د اشرف علي صاحب رحمت الله علیه خان قاطا داغه چې کوم خلیفہ او مشر مرید هغه راته آداب خو ګوره د ملاقات آداب چې ګوره مولانا صاحب اشرف علي صاحب وخت ډېر قیمتي دي او چې ورشه نو وخت به کم تیروي ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا تپوس لم لاړ شي عیادت له تپوس لا څومره لوی ثواب دی پکې د مریض تپوس کې نو ډېر لږ وخت به تیری دومره وخت به تیری لکه دا فواقونه قصه ورته وایي لکه یو غوا ته چې بچې ورپرېږدي د پیو دپاره غولانس ته بچې ورپرېږدي پیو دپاره هغه څونه ټیمې لکه خو ډېر لږ ټیمې بس دومره سات کښېني بس چې تنګ نه کړي که نه ډډه به نه وې چې کښېنې او به ډډه دیوالي سار راغلی او مازدیګره پورې ناست ډډه دیوالې دا مېلمه خو سپېموله راولې د نفت العرب کې دي که نفت اليمن کې یو قصه لیکلې ده بچه جانه هغې کې لیکلي دي چې یو سړي چې لال ملاقات دی او چرګ یې ځان سره یوړه نو هغه به مېلمه کوم ده به ورته روزانه چرګ دا چرګه چې ده که نه دا ما تاله ډېره په مینه ساتلې وه نو دویمه روزه م راغله یاره دا چرګه چې په دې ما ډېرې زبردستې دانې ستا دپاره خوړلې دي درېیم هم پکې راغله یاره دا چرګه چې ده که نه د دې ما ډېر حفاظت کړی دی چې دا ما تاله راوړو ډېر بل بیا یاره دا ډېر ښه نسل و سم هغه دا چرګه راویسته خدای خاطر وکړه دا یو څه خو مو ماف کړه یو چرګه داسې راوړې ده چې زمونږ نه دي لس چرګان پرې وخوړل او چرګه نه خلاصېږي دا خبره داسې ده چې وخت به ډېر نه تېرې اوقاتو خیال به ساتئ بالکل دا په موبایل هم ګورې د چا اوقات مه خرابوئ ښه بس هلکه السلام څوک یې پلان کې خبرې کوم څنګه یې ښېمه بیا څنګه بیا هم ښېمه نور څنګه نور هم ښېمه ښه د ما رې تپوس کوو چې دی به څنګه یي بس ښېمه ښه نو نور خو ښې که نه نو لس ځله خو دی ووایې که نه نور خو ښې که نه نور هم ښې او نور هم ښې شاګردان هم ښه دي شاګردان هم ښه دي په ټولو زما سلام وایه خدای ته وګوره زه به اوس د کابله پورې ګرځم ستا د سلام به شاګردانو ته رسوم خصوصي دوا راته کوه نو ټیک شو خصوصي څه ته ویل اول په خصوصي ما پیکا ټیک شو مسلمان ته دعا غوښتلم سنت دي او کولم سنت دي دا د ښکلې خبره وکړه چې دعا راته کوه دا ښایسته خبره ده وظیفه راته وښایه دا ښایسته خبره ده مسلې تپوس وکړي دا ښکلې خبره ده خو څنګه او په خیر او ښې او بېګا څنګه او ماښام څنګه او خولې د باندې نری راځي او که غټې راځي او ډوډۍ لږه خورې او که ډېره خورې او شونډې دې پړسېدلي دي او که نه دغه دي او سپېمونه دې قړم بیږي او که نه خدای ته وګوره هسې په زور خپل وخت هم ضایع کوي او پردی هم ضایع کوي او ویلا چپ شوی ویلا وی بندوم وی پیکج مې اچولی دی زما وروڼو او اوقات ګوره دا خو مې د ملاقات خبرې درته وکړې بیا چې ورغلم نو هغه راته وایي چې وخت ډېر قیمتي دی نو تاسو نه به دې یو څو تپوسونه کوي مخکې نه جواب تیار کړي لومبې تپوس به دا کوي چې کون هو څوک اوس به دې نه خفه کېږي چې ملاقات ته ورشي څوک یې هلکه تاسو نه پېژندم وایي په ټېلیفون وایي تاسو نه پېژندم نو زه عالم الغیب خو نه یم هېر شوي بعضې وخت کې سړي هېر شي که نو دې وجې نه ته قانون دا دی چې چا سره په موبایل هم خبرې کوي ملاقات ته هم ورځې نو ځان به خیر زه پلان کې ګوره زه خو تاسو مسایل بیان هېر هم نه شي نو بیا ورته وایي تاسو څوک یې څه له راغلې دا به وایي نو که وایي دوا له راغلې مې دوا له راغلې که وایي چې مسلې تپوس ته نو مسلې تپوس وکړي که وایي چې وظیفې له راغلې وظیفه درته وښایي او بیا به وایي چې کهاں سے آئے ہے د کوم ځای نه راغلې نو ځای به وښایي وایي مونږ وایي هغه درېیم ملګري مونږ ته چې مړه دا څه ټرېننګونه راکوي او دا پلان کې او ما راته نه وایي چې نه ځو هلکه داسې د ګناه خبره خو نه ده خیر دننه چې ورلو سلام هم واچو مولانا اشرف علي صاحب ډډه والې وه نبی رحمت اللہ علیہ او تپوس کون ہو کہاں سے آئے ہیں کس لیے آئے ہیں سو کے کم دینا راغلی صلی اللہ علیہ مونږ ورته ہم طالب العلم ہیں طالبان دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں دیوبند نه راغلی اس کو نوم خایو کلی خایو نه سم پیژنې خو زه غټ ځای مخ معرفت لپاره دا کافي ده او باغرض دعا حاضر ہوئے ہیں دعا دپاره راغلی وی مونږ دوه ته داسې وکتل چې تشریف راکړي وی چې درېیم ته داسې وکتل که نه کېناسته وی اٹھو خبیث اٹھو اٹھو خبیث نکل جاؤ پس خبیث اٹھا خدای دا چا خبر کو دا خو په دیوبند کې خبرې کو دا په لاره کولې دا چا ورته داسې دا دې ته کشف وایي دې ته څه وایي کشف اٹھاؤ تم کو ادھر پاس پادیس ہو نکل جاؤ یہ قدرے میں نے خوبیست اور منگ دو تے آپ تشریف رکھ تو منگ یہ قدر عزت منگ
د کشف خاوندانو قسم دې زموږ دا کابل علماء دیوبند نه خدای ډېر لوی کار اخیستی دی د مولانا شیخ الهند محمود حسن رحمت الله علیه د شاګردانو دا خبره ته زه انشاءالله یو جمعه بیان وکړم مولانا اشرف علي صاحب شاګرد څونه کار دی خدای واغشت مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه شاګرد څونه لوی کار دی خدای واغشت مولانا مفتی کفایت الله شاګرد څومره لوی کار دی خدای واغشت مولانا حسین احمد بدنی شاګرد څونه کار دی خدای واغشت مولانا انور شاه کشمیری شاګرد چې د علم غرب مولانا شبیر احمد عثمانی شاګرد مولانا ادریس کاندهلوی مفتی محمد شفیع دا څومره لوی لوی خلک شاګردانو ماشاءالله په نومونو یې د خدای پاکه هغشتو رحمتونه او برکتونه نازلېږي نو دې به د کشف خاوند نه ملاقات چې لاړ شي مختصر وخت بس مقرر دي ابا وکړي او بیا به راوځي چې هغه له تکلیف نه خبره مې رونو دې پورې کوله چې امام ابو حنیفه خبره لرې لاړه خو خیر د مسایل بیان مې درته وکړې حماد ملاقات له لاړ استاد حماد ورته وایي امام صاحب ګوره په خپل شاګرد اعتماد ابو حنیفه نعمان ابو حنیفه نعمان رحمه الله بیګا مې یو خوب ولیده خوب څنګه هغه خوب دا ده چې یو ونه ده یو غټه ونه ده او د هغې څانګې دي او په څانګو کې پاڼې دي او یو خنزیر راغی او د دې اونې ټولې پاڼې وخوړې شنې کچه پاڼې کچه شنې کچه کچه پاڼې د دې اونې لګیا دي خوري او ناګانه د اونې دا تنه وشلېده او یو زمری ترې راووته او هغې زمري په دې خنزیر ور حمله کړې او خنزیر یې چیر پار کړ او مړی کړ د اونې هغه باقي پاڼې ترې محفوظ کړې ابو حنیفه نعمان داسې خوب مې بېګا لیدلی دی امام صاحب ورته وی استاد جي خوب خو ډېر مزېدار دی ډېر ښه دی تعبیر بی تعبیر ما ته ذهن ته الله راچولی دی دا اونه ته دا اونه ته دا اونې نه خلک فایده اخلي حضرت حماد تا نه خدای څونه فایده اخلي اونه کې میوه وي اونه کې پاڼې وي خلک یې ګړو چیلو له وړي د اونې څانګې وي خشاک ته خلک وړي د اونې سوري وي خلق ته لاندې سملي مسافر ته اونه خو نو حماد استاد دې ته دا اونه تا نه دا خلک فایده اخلي د دین فایده او دا خنزیر چې دی دا کافر دهریان دي دا رالل او دلته د خلقو عقیدې خرابې کړې دا شنې پاڼې دا کچه مسلمانان دي او واقعي په دغه علاقه کې یو دهري راغلی چې هغه به خدای نه منه او خلکو ته به خدای نشته او چې څومره کچه مسلمانانو هغه ټول دوړه کړل اسلام کې چې سړی رنګ پورني ایمان به مضبوطه وي د ماروړو ګورې ذهن کې واچوئ دا الله په ذات او دا الله په وحدانیت به کلک ایمان ساتئ او که دا ایمان هم کمزوري نو یقین مه ساتئ که لږ در باندې چا حمله وکړه نو فوراً به دې ګمراه کړي او که دلته د ګمراهۍ نه بچ شوې نو د سا وتو وخت کې دې تباه کوي بربادی دی ټیټ عقیده به ساتو په دې چې الله یو دی موجود هم دی او الله یو کلک عقیده ټیټ د شرک عقیده به نه ساتو الله له به هېڅ قسمه شریک موږ نه منو دا به منو چې الله یو دی دلیل به هم نه غواړو دلیل یې شته او که نشته تاسو ته خو معلومه ده یو سړی روان دی یو زمیندار لګیا دی او یو یې کوله او دا سړی ورغی دا منطقي مولا هغه زمیندار ته ویه یو تپوس ته نه کومه وی وایه وی ورته ودروله وایه وی خدای منې وی او سودی وی یاو وی دلیل یې څه دی هغه ورته وی ودرېږه دلیل به راته وڅوښې چې راغې څنګه هغه دی مو چې ګنې دلیل به راته ښیي بیا به یې ودرولې او چې څنګه راغې او د منطقي ملا ته د یو هغه چوکه ونیوه که نه خو د دغه چوکه یې که نه ستا خو نه چوکه یې ماتېږي هم نه سر خوړلی و چې وینې وایي تاسې یو مضبوط کلک یې ورته برابره وایي څه وکړې وایي دلیل درته ښیم دلیل درته ښیم وایي دی ته دلیل وایي یو که نه وایي ته د خدای په ذات کې ګستاخي کې شک کې نو هغه ذات چې موجود دی د ما په اړه کې واچوله چې دا مازدیګر پې وه او ښې ودرمه وه ما ته اړه کې واچول چې اړه کې اچوي خو هغه شته که نه بس 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 توبه توبه دا دې مړه لرالل چېرې یو دی که نه دی یاره شته او که نشته اورېږه تپوس کوم شک راغی دا ایمان ختم شو دوړه شو وفي انفسکم افلا تبصرون صرف خپل ځان ته وګوره نو ته به دا ومنې چې یو خالق او مالک شته دی چې هغه خالق او مالک زما پیدا کوونکی دی او زما نظام چلی
نو ورته ویې صاحب دا دهري راغلی دی او د خلکو دا کمزوري مسلمانان د شلو پاڼو په شکل کې دي او هغه یې دنه یو ډول ختم یې کړی واقعي هم داسې ده داسې ډېر خلک نن سبا ګور یاد ساتئ په دې فیسبوک باندې او په دې چینلو باندې بدبختان ناست دي او هغوی داسې ټریننګ کړي ټریننګ د دې یونیورسټۍ د دې کالجونه دي په هغې کې باقاعده ټریننګ ورته میلاویږي حدیث هم زده کوي قرآن هم زده کوي ټریننګ میلاویږي چې لاړ شي د خلکو په کې د خدای ذات شک واچوي لاړ شي د خلکو په زړه کې د رسول الله مبارک شک واچوي لاړ شي د خلکو په زړه کې د بخاري شک واچوي چې د خلکو د بخاري شریف نه تور شي حدیث او کتاب دی لاړ شي د خلکو په زړه کې د حدیث شکونه واچوي د فقه د مسلې شکونه واچوي چې د خلکو په دې باندې اعتماد ختم شي نو بد دین نه به د خلکو په خپل نفرت پیدا شي دا نه ګورې پرده او دا د ښځې حق او د ښځې حق زه حیران په دې یم ښځې راوځي د خپل حق دپاره دې سړو نه هم پکار دي چې د خپل حق دپاره یو جلوس وباسي که زموږ حق څه شو ښځې خو لګیا دي خپل حق غواړي مال خپل او حق څه غواړي چې نکاح ته مې حاجت نه بي نکام زه اوسم او خپل کار بې نکام کوم او پرده مې نه چې بس زم کوم ځای ګرځم زما جسم او زما مرضي ده چې زه څه کوم نو زه به کوم چا سره زم او که چا سره شپه کوم او کار څه کوم چې بس ما ته اختیار ده د ما حق دی نو مال هم پکار چې زه خپل حق وغواړم که نه کوم حق چې ما له خدای او قرآن راکړی دی نو د سړو د حق اړو تپوس نشته او د ښځو د حقونو ښځو حق مرسي شریعت ورکړی دی شریعت په دایره کې دننه شه ملا صاحب ته کښېنه قرآن ته کښېنه که ته مسلمان یې حق دله خدای درکړی زما وروڼو داسې نن په فیسبوک راغلی دي څوک پټکي والي دي ښه پټکي م والي دي او د حدیث به هم درته وایي او نیمګړی حدیث به راته وایي او یو حدیث به وایي او بل به پرېږدي او د قرآن سره به ټکراو ثابتوي او بیا به ټکراو به درته ثابت کړي ستا کې به شک واچي بیا به جواب داسې کمزورې غوندې وکړي چې ته به جواب ته ستا ذهن لاړ نه شي نو ستا په اړه کې به خپله په قرآن کې شک پیدا شي او په حدیثو کې به شک پیدا شي ډېر احتیاط کوئ کم ملا چې نه پېژنې او کم عالم چې نه پېژنې نن سبا ګوره ډېر سکالران راوتلي د علم په شکل کې صرف د اردو کتابونه یې کتلي دي او د خلکو عقیدې یې تباه و برباد کړه خلک یې ګمراهان کړل عقیده به ټیټ ساتو د الله په ذات کچا عقیده نه د دې دا ماربل ما دې لاس سره کې کوم دی دا ماربل د دې دا رنګ ته ختمولی شي وایه که نه دا چې څومره مږې دا رنګ یې ختمېږي که نور به تازه کېږي وایه او چې په دې دیوال کومه چونه ده دا مخامخ دیوال باندې دې له چې معمولي غوندې زور ورکې چاکو چاړه باندې نو دا چونه دې ختمېږي پاسات به ختم شي نو ایمان به داسې ساتې چې د دې ماربل د کاڼي د رنګ په شان چې څومره مګلې کېږي او څومره خلک در باندې خواری کوي ایمان به دې ضرور مضبوطېږي په خدای څوک اعتراض کوي سترګې به دې پړسېږي په پیغمبر څوک اعتراض کوي سترګې به دې پړسېږي په دین څوک اعتراض کوي ودرېږه چې اوس دې برابر زما خدای حق دې ګستاخي کوي خدای دې بې خوبه مسلمان یې که کافر یې او چې د کچه ایمانی د دې رنګ په شان دی د دې چونې په شان دی او هلکه دا خو دا چل دی ښه او دا پلان کې دا پیغمبر خو ښه دا بخاري شریف کو دا حدیث دا کمزور یا پلان کې ښه نو دا د چونې په شان رنګ دا بیا وغورځېږي بل به د ایمان نه خلاص ټیټ ایمان نو دهري راغی او ستا شاګردان د شنو پاڼو په شان کچه مسلمانان هغه یې دنه وخوړل او بیا دا اونه چې وشلې ده او یو زمرې ترې راووته نو دا اونه تی او ستا نه زه راووتم زه ستا شاګرد یم زه ستا نه راووتم او زه لګیا شوم هغه دهري باندې مې په هغه خنزیر مې خنزیر د دهري د خنزیر په شکل کې خدای وخوړ ما پې حمله وکړه مردار مې کړ انشاءالله دا دهري به دله زه ختموم دهري به وی الله نشته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناظره شروع شو چې بس شروع شو دهري ورته وی نورې خبرې نه کوم صرف درې تپوسه دله کوم درې تپوسه دله کوم او دنیا ناسته ده یو تپوس دا کوم د خدای نه مخکې څه شته وینا وی د خدای نه وروستو څه شته وینا ویره دې په خارج کې یو مثال وښایه دلیل راته مه وایه دلیل نه غواړم خارج کې داسې یو شی ماته وښایه چې مخکې هم ته څه نه وروستو هم څه نه هغه وی ټیک ده وی 1 2 3 شروع کا وی ها وی 1 یو 2 3 1 2 3 1 2 3 4 وی د 1 نه مخکې څه دي وی سم نشته نه وی دور پسې مخکې د شابه او خایمات څه دي صفر نه مخکې څه دي ایسا 1 نه مخکې او صفر نه دی صفر خو معنی خالی مخکې څه دي 1 نه شابه خایا ته خارج کې مثال غواړې دلیل نه غواړې مثال خیمه مخکې د یو نه څه دي یو نه مخکې اسم نشته شروع خو د یو نه کېږي خویزو شمیره چې وی شمیرل 1 لک ورپسې کروڑ ورپسې ارب ورپسې کرب ورپسې سنگ ورپسې پدم ورپسې سنگ ورپسې نیلم زور پسې وی نور څونه لاړ شو وی زور پسې که نه
شمیره شابه شمیر آخره پوره وی نور خو نشته کنه بزرگ کم دی پوره شمیره ما وی دا ستا مثال وی خدا سے وکوسو تاسو وای چې الله ارض موجود دی دلیل نه غواړم دلیل د دې خارج کې ماته یو مثال داسې شی وښایه چې هغه ارض موجود دی پی پی راوړل وی دې پیو کې غوړي شته کوچ وی او وی کم ځای دی وی خو په دې پیو په هر جز کې موجود دی او وی دلته کې دا هوا شته وی کم ځای ده وی هر ځای کې موجود ده وی دې مثال وی دریم تاسو وای چې الله هر طرف ته ګوري هر شی ویني او هر طرف ته ګوري دلیل دنه نه غواړم خو خارج کې ماته داسې یو شی وښایه چې هغه داسې شی وي چې مې مخکې نظر لګي وم شاته وم ښي طرف ته وم ګس طرف ته شمې راوړه ورته یې بله کړه وی دا کم خوا ګوري تاویږه ورته اوس وی نور څه وی اوس که دلیل غواړې ماته ووایه چې دلیل دله درکړم دلایل خو ډېر زیات دي شکر الحمدلله یو څیز داسې ماته وښایه چې هغه د خود به خود پیدایي او جوړونکي دي نه وښایه دومره کائنات او دا ځمکې او دا اسمانونه بغیر جوړونکي نه جوړ شو یو کشته وښایه یو ګاډی وښایه چې هغه د بغیر د ډرایور نه چلیږي دا کائنات او دا نور څومره داسې چلیږي یو سړي ورسره مناظره راغلې و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره هم دهري ځای مقرر کړ د بادشاه محل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قصدن لیټ شو قصدن دهري چغې جوړې کړې دهري هغې ته وایي چې خدای نه مني څه شو هغه امام صاحب هم دا دروغجن نه و ما سره ټیم یې ښه دی ورانغې او پټ شو امام صاحب قصدن وروسته ورغې لیټ ورغې چې ورغې لکه چغې مو دا دې راغله نه دومره لیټ ولې راغله تا چې ما سره کوم وخت یې په هغه وخت ولې راونه رسېدې بعضې وخت کې د یو سړي د باندې یو الزام قایبولو دپاره که څه توریې وکړي نو خیر دی یا څه داسې فرضي مسله جوړه کړي فرضي چې وروستو ثابته شي چې دا فرضي ده ګوره دروغ نه وروستو به ثابته چې دا مسله ما د ځانه دروغ نه جوړه کړې دا یو فرضي و فرضي یو انسان د پویولو دپاره وایي را روان وم لار رانه غلطه شو امام صاحب وایي نو په دریاب راغلم وایي چې دریاب باندې رالم نو کشتی نشته وی ناګانه یو اونه وه او هغه اونه کر 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 سړی نشته اره کشه او را پرېوته او ناګانه اره کش نشته دی سړی نشته مشین نشته او د اونې نه تختې ووتې او ناګانه هغه تختې یو بل سره یو ځای شوې بادوګان پې د پاسه کېښودلی شو میخونه رالل ټک ټک ترکاڼ نشته رانده نشته ترکاڼ نشته او تختې یو ځای شوې سوړې بندې شوې او ټک ټک میخونه پې ولګېدل کشتی ته جوړه شوه او بیا ناګانه کشتی مانګي نشته ورور وراله زما خواله او دا سر یې ټیټ کړه د پکې ورو ختم چې ورو ختمه مانګي نشته او کشتی را روانه شو دې غاړې را ورسول وی دا ناشنا شی مې ولیدو خلک هم حیران شو هغه دهري چغې کړې دې دروغو ته مو کتل ارکش نشته او اره شو او را پرېوته د ارې مشین نشته او تختې ووتې ترکاڼ نشته او رندم شوه او تختې مې یو ځای شوې څوک شته نه میخونه هم ټک والي شو هوا کې لوبې کېږي او بیا مانګي نشته او دله کشتی وراله او پکې کېناسته او دې غاړه راپورې دې دروغو ته ګوره دا ټیک وی هو ټیک وی به که نه څنګه دا دروغ وی هغه وی بس زما ستا مناظره ختمه شوه یو کشتی بغیر د جوړونکي نه جوړېږي دومره کائنات به بغیر د جوړونکي نه څنګه جوړ شي کشتی خو ته وایې چې نه جوړېږي دا نور چا جوړ کړل دا سپومۍ چا جوړه کړه دا ستوري چا جوړ کړل دا اسمان او دا ځمکه او دا غرونه چا جوړ کړي او په دا غرونو کې دننه دا سره او سپین او دا نباتات او جمادات او دا سره او دا پیتل او تانبه او دا اوبه دا چا کړي دي قسم په خدای ما په خپله لیدلي دي په خپله او تاسو ورشئ دلته یې وګورئ دا ټک په دې دریاب کې وګورئ دې خوا خړې اوبه روانې دي اخوا درې سن را روان دي یو بل سره یو ځای دي که جدا جدا روان دي قرآن کې رب العالمین فرمایي دوه دریابونه دي هذا ملح اجاج هذا څنګه دی دا یو خوږ دریاب دی چې دا زمونږ دا کوم اوبه تسکو بل هذا ملح اجاج بل تریخ دی بینهما حاجزون که څنګه دی لکه بردخون که څنګه الفاظ دي د دواړو منځ کې یو پرده ده پرده دا تریخ خوږ سره نه یو ځای کېږي خوږ تریخ سره نه یو ځای کېږي زه به راته لنډ مثال درکړم ظفر لالا ناست دی دا دی موجود اجي صاحب موجود دی دا گواهان دي صاحب زمونږ په دې جومات کې دا اوس دی زمونږ کوم جومات دی دا جومات دی بار میدان کې صحن کې کوي او بې مالګي جنې
یاد دا دیم ناست دی او با مالگی جنوی باباجی دا بم دلتا که درسم کو او دلتا بے مطلو مشرانو لطیفہ جی صاحب خدای دے او بخی او دا ټول د دې محله دا مشرانو رب العالمین دې ټول او بخي دا به ټول ناستو ورسره او بترخې وې دغه پی دقه ده او هغې سره بیا وروستو زما ګومان دا دی په یو 4-5 ګزه کې یا 3 ګزه کې بل کوي اوویسته او به خوږې او دقه دی بل بورم ایستی دی او به خوږې دا ترخې اوبه کې خو مالګې غر خو نو چې دا رګونه د اوبو یو بل سره جنګېدلي که نه جنګېدلي وایه که نه جنګېدلي زه هغه دغه سره میرآباد پولیس میرآباد نیر چې دی میرآباد نیر سره زمونږ دوستان دي دغلته کې عبدالله شاه مولوي صاحب دی د هغوی کور ته چې زه ورشم نیر سره په فاصله کې دی نو اوبې ښه خشته یخې دي ولې نیر یخ دی دا رګونه د اوبو یو بل سره تړلې دي تړلې نو هغه مالګېجنې خوا کې خوږې هلته خوا کې خوږې دې خوا خوږې الله پکې منځ کې پرده چولې ده چې دا ترخې به دې خوږو سره نه یو دی کېږي خوږې به ترخو سره دا د الله قدرت ته دی یو غر دی دنه پکې سره در پیدا کړی دي بل غر کې دنه ماربل پیدا کړی دي بل غر کې دنه تانبه پیدا کړی ده بلکې پیتل پیدا کړي بلکې کویله پیدا کړی ده او د پایو قرآن کې الله وایي ان لکم فی الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرس ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين یو غوا ده او خوراک خوري او دغه خوراک نه د غوا په خېټه کې پې هم جوړیږي او خاشنه موتیا دې هم جوړیږي یو رګونه یو وینې نه ټول جوړیږي یو خوراک نه یو وینې نه جوړیږي او الله متضاد رنگونه ورکړي دي وګوره کنه د پيو رنگ څنګه دی او د سوټي رنگ څنګه دی کدا په لک خړوي نو خلکو ویل ته کې سوټه ده کړه کدا په لک سره نو خلکو به د وینې رنگ دی پکې کنه کدا پيو کې بوئشتا یو فرج کې دوه سيزونه یو ځای کې یو خټکې کې دو په نو پيو کې د خټکې بوئ راځي لیکن په خېټه کې دنه په دې پيو کې نه غیر رنگ ته نه پکې بوئشت او د پيو د رنگ ولک چا ورک الله الله اچھا ولا او دا ماشوم چې کله د مور نه پیدا شي دا د میخې بچی چې را پیدا شي یا د غوا بچی دا د خپې د غشتو چلې کوم سکول کې زده که او د مور د غلام ته چې خلا چې یو دا پی را کاږي دا ورته چاوخه او دا ماشوم چې د مور سینه روي دا چل چاوخه ورته اوس به هم ته خدای نه منې او ما یو ځای کې ډېره موده مخکې یو ځای کې بیان کو نو هغه چا راته ویل دلته یو سړی دی هغه وایي چې یاره دا ما یو سړی ماله راشي او زه وله ګولۍ ورکړم او چې جوړ شي نو بیا وایي چې خدای جوړ کړم هلکه چې خدای جوړولې ماله سره راتلی ما په ماله غوسه راله په تقریر کې مې اورېده ما خبرې که نه وي اورم دا په ټول سپیکر ورته لږ مخامخ کې ډاکټر صاحب تا چې دا مریض وکته او دا سټیسکوپ دې پې کېښود دا نبض وله ګورې نو دا عقل او دا لاس دله چا درکړي کم لاس ته ګوره په کم عقل او دماغو چې تا ډاکټري زده کړې ده په کم سترګو چې مریض ته ګوره په کوم لاسونو نسخه لیکې دا چا جو پیدا کړي دي او دا کومه ګولۍ چې تا ورکړه دا ګولۍ چې د کومو څیزونو نه جوړېږي هغه چا پیدا کړي دي او دا ګولۍ چې خېټې ته لاړه نو دا ګولۍ چې هلته تقسیمېږي اوس هلکه دا د کیلشیم ګولۍ ده نو د هغې نه هغه څیزونه ځي هډوکو له دا ویټامین سي ده هغې نه هغه خپل اجزا هلته جدا کېږي دا ویټامین ډي ده دا د دردونو دپاره کار کوي هلته روان دي دا سترګو له فایده ورکوي دا جګر له فایده ورکوي دا مازغو له طاقت ورکوي دا ګردو له دا پلانکي ځای دل ښه کوي تا ورپسې اندرمپایه کوزه کړې ده خېټې ته دا ګولۍ په سلو قسمونو تاسو وګورئ په دې بعضو ګولو د طاقت په دې ګولو کې غونډ یو شل څیزونه لیکلي دا شل هلته جدا کېږي یو ځای له روان دي دا څوک دا هلته تقسیم کوي او دا بیا چې دا خوراک دی وخوړه نو طاقت ته بیا لوځي واه واه اوبه ته بیا لوځي مثانې ته د متیازو په شکل کې او چې کم ګن پاتې شي د لوی او د سماتې په شکل کې غټه کلمه وړه کلمه اتې بیا روځي دا کار دننه په خېټه کې څوک کوي ووایه شوق سره ووایه نور شوق سره ووایه الله کې الله ذات په منه او دا یو الله دی ګورې چې تاسو پورې جګړه شو د مور په خېټه کې که دوه خدایان وي یو به وې زه هلک ورکوم بل به وې زه زوی ورکوم د خېټ د مور په خېټه کې به ګړز یا ګړوز ګړز یو لوی غوبل به
یو به دی په 8 میاشتې کې بار وباسم بل به دی په 9 میاشتې کې بار لکه 2 میاشتې بادشاهان ټینګېږي وایه کنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا یو به د انور د نن پاته راخېږم بل به دی په اوه راخېږم یو به د انور تیزوم بل به ویر وکومې سبای اختلاف برات الله شتا او یاو دی ټولو وایه الله شتا یاو دی او په صفاتو کې مثل نه لري په کارونو کې مثل نه لري او په ذات کې مثل نه لري لا مثيل له ولا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له لا جسم له ولا جهة له ارسن الله پاک دی چې کوم صفات ځان له ثابت کړی دی هغه ټول صفات مونږ منو مونږ پکې اس ګوتې نه وو چې دا څنګه په څنګه نه پوي الله وی زم لیدل کومه څنګه کوي ما ته پته نشته کوي لیدل کوم بس کوي کړه الله وی زورې دل کومه څنګه کوي زنیم خبر میګي وی ز خوړل کومه څنګه کوي څه میګي څه خبره ته ما ته خوري چې میګي څنګه خوراک کوي وای کړه اتی خو ما ته ښکاری نو دې خوراک پیژنم چې خوراک کوي لیکن ما ته میګي معلوم ما شي څنګه خوراک کوي څنګه ازمای وای ما ته ورته مونږ ته څه پته لري ما شغل کم دی کوي په څه باندې کوي کلمې وګوره د الله نظام ته وګوره کومه کارخانه چې خدای پاک د اتی په وجود کې بنده کړې ده هغه کارخانې نه لږه پرزه د ماشي په وجود کې زیاته ښودله ماشم خوراک کوي او اتی یې کوي ماشم ګرځي اتیم ګرځي ماشم خوراک ازمای اتیم ازمای ماشم سترګې لري اتیم لري ماشم غوږ لري اتیم لري ماشم आवाज کوي اتیم کوي ماشم او د اسبات کوي اتیم کوي ماشم خلطم لري اتیم لري اتی خلطم خیدې نشي د ماشي خلطم بلا پلاک درسي اسفل السافلین ته په سرمن کې د تکید قسم په خدای ته پويږي نو د نبی نه راخ کړي او یو پرزه زیاته ده اسدا اتی پر نشي والو ماشي پر یو پرزه زیاته شو دا کومه کارخانه چې د اتی په وجود کې د خدای د ماشي په دې پټي وجود کې بنده کړی اوس په خدای نه مانی اوس په نه مانی کومه کارخانه چې د اتی وجود کې د ماشي وجود کې د اتی کو د ماشي کلمې به څنګه ازمه به څنګه تریخي څنګه دی وای مېده څنګه ده زړی څنګه دی ورور زه خبرې خو ما تخکاری د ارسه شتا مچ دا ټول سيزونه دا سه جراثیم په خدای قسم چې بغیر دغه خوربین نه په نظر نه راځي ته چې وینه ټیسټ لوړې او ته چې د اسمات ټیسټ لوړې تا ته په د اسمات کې ښکاری هغه پاغش بشینه وګوري نو جراثیم ښکاری معصوم چې د کمې نطفه نه پیدا کېږي آها یو ساس کې د منی یو ساس کې چې یو ساس کې په زرګونو لکونو جراثیم پراته دي ټول لقېږي الله لک کم قدرت قسم په خدای کې د بل چاشته ته بیا مې چې خدای نشته معصوم د مور په ګېډه کې جوړیږي واه واه دغه د مور ګېډه کې معصوم پروت دی ټمپریچر به د ترسي کډیره ګرمي شو نو بیا معصوم مري کډیره یخني شو بیا معصوم مري په دغه د مور په ګېډه کې د معصوم ته مخصوص ټمپریچر رسیږي که اوړې دی نو بیا هم الته هغه ټمپریچر دی اوړي کې چې ته خېټې د ښځې ته چا ببوځې ونه و چې ورېږه خېټه یخه شي چې ماشوم رانه مړ نه شي او که جمع دی نو بیا ورته هغه خپل حرارت خدای وررسوي دا نه چې ورېږه خېټه ټر ته ونیسه داسې ده که نه ده او د مور په ګېډه کې پروت دی غول نه کوي او چې څنګه را پیدا شي او بار دا روزي نو ډرت ناري کې غول وکړي که 2 ورځې مخکې را پیدا شو د خپل ټیم نه نو هم چې پیدا شي غول به کوي او که د خپل ټیم نه هفته 10 ورځې وروسته پیدا شو هم چې پیدا شي غول به کوي مور خېټه کې به نه کوي چغه به هم نه وایي چې راشي دلته به چغه وایي وینه په وجود کې ګرځي د ماشوم وینه او د ماشوم په دې ګېډه کې دننه د مور په ګېډه کې دننه د سرمن جوړېږي د کلمې جوړېږي د اینه جوړېږي د ویښته په سر جوړېږي د نوکونه جوړېږي در سره جوړېږي دا کومه وینه چې د مور د رګ په ذریعه ور روانه ده هغه وینه کې په کروڑونو اربونو څیزونه دي چې تر ننه پورې ساینس او ډاکټرانو معلومات ورکړي دي مخصوص لس پنځه لس شل ډېر څیزونه معلوم کړل چې وینه کې دا شی دی نوک له یو شی روان دی هلته نوک د هغې نه جوړېږي
سرمن لبل شي روان دي دا غوینې نالته سرمن جوړیږي غوښې لبل شي روان دي غوښه جوړي ګردې له نور سیدونه روان دي دلته ګرده جوړیږي زړه له نور شي روان دي دلته زړه جوړیږي څومره پرزې دي او هر پرده د خپل خپل شینه جوړیږي دا وینه کې ټول پراته دي دلته ور روان دي دا ماشوم وی د اتفاقی جوړ شوی او خدایا اتفاقی جوړ شوی اتفاقی چې جوړېده نو د خپې چته اتفاقی کې په وګو کې نه جوړېده دا لاسونه په دې کونډو کې نه جوړېده دا سترګې چته شاته نه جوړېده هلکه راکې ګیلاس ما ته ګورې لږ دې ګیلاس ته وګورې لږ ما ته وګورې د الله قدرت ته اوس وګورې مړه کوي ته پسې کوزې کې څه چلې دونه دې ډک دا ګیلاس وبدي ګوره ښه دې ګیلاس اوبو ته ځل چې دا نږدې کما د اول په سترګو ما ته ښکاره شي چې دا اوبه پاکې دي داسې ده که نه سترګو پته ولګي که دا خړي هلکه ها دا واله دا اوبه که خرابې دي ما له پاکې راځي سترګې ما ته وایي چې د اوبه د څکو قابلې دي او دا نه دي دا خړي دي ګورې ونس کې خېټه دله خرابوي ناجوړکۍ دي بیمارۍ دي او دا پاکي دا سکې شي سترګې لاول ما ته فورا ریپورټ راکړي د سترګو له پسې چې داسې زر اوچتې کړه نو په پوزه باندې پته ولګي چې بین پکې شته که نشته بعضې وخت خو به سپینې وي خو بوی وي پکې بدبویه نو چې بین او هلکه بدبویه دی دا خو ما له خېټې ته تاوان راکوي نو زر یې واپس کړم نور یې راکړه او چې بوی ونه لګي که نه اوبه داسې شی دی چې دا خودرنګه خود دې بوی نشته نه رنګ شته داسې شی خدای پیدا کړه صحت دار و مدار دی پکې وجعلنا من الماء كل شيء حي هر شی دی اوبونه الله پیدا کړی نو په پوزه مال ریزلټ راکړي چې اوکے رنګم اوکے او پوزه باندې ریزلټ راکړي چې بالکل تیز کې شي نقصان نه درکوي نو چې بیا خولې ته کومه جبه ما ته وي ترخی دي ګورې په رنګ یې دوکه نه شي په بینې دوکه نه شي ترخی دي ګورې که دې اوس کلې نو خېټې ته تاوان نو د ټوس ټوس نارې کوم او غلان دې وتوکم او چې جبه هم راله ریپورټ راکړي وایه که نه چې نه خوندې ټیک دی څو لیبارټرو ټیسټ کړی وایا سترګې دویم پوزې هغې بوی دریم څه شی دی جبې نو دې درېو واړو ماله دا ټیسټ کړی بې د بجلۍ نه دلته خو چې ټیسټ مشین له یو سي بجلي نشته جي مازدیګر راځه نتیجې پس او یاره بجلي خو شته ما خو دله ټیسټ کو ډاکټر نشته چې ریپورټ پې ولیکي ماشاءالله دا داسې درې مشینونه تېرې شوې چې په سکندونو کې زما دماغو له نتیجه ورکړه بې ډاکټر نه بې لوډ شیډینګ نه غواړي فورا سترګو دماغو ته اطلاع ورسوله چې دا د څکو قابلې دي بیا پوزې اطلاع ورسوله چې بدبویه نه دي څکو قابلې دي بیا ژبې اطلاع فورا ورسوله چې دا د څکو قابلې دي دا ښه نه دي ګنده نه دي نو ما اوس کړې اوس که دا اوس رښتیا وه دی د اتفاقیاتو خبرې دي دا درې واړه خدای دلته پیدا کړل اوس که دا سترګې زما شاته وي بیا بسو بیا به مې ویل وره هلکه صابره دا اوبه زما د سترګو ته ونیسه چې وګور ورته چې څنګه دي نو شاته به یې زما دا ګیلاس سترګو ته نیو او که چېرته دا پوزه مې په دا خېټه کې دا به بیل شرم و چې دا اوبو د بین دپاره به مې هر وخت لمن بیله اوچاتوله او زنانه چې بیا پوزه په خېټه کې وي ځه چې پیزې چا مخکې به اوبه څکرې ورکړې اول خو بوی کو که نه ماشاءالله او که دا خوله په بل ځای کې وه ماشاءالله بل ځای پېژنې بیا به څه کول بیا به څه کول او که سترګې دې شاته وې هر وخت به دې ریورس ګیر لګاو نو ګوره ضرورت یې کم ځای کې وایه د مخ په دې سکې نو الله دلته پیدا او دا غوږ ضرورت دی غاړه کې و چې هر طرف نه آواز اورئ که غوږ مخې ته و صرف مخې نه به دی آواز نه چې دې نه اورې نو دلته هم دله غوږ درکړو چې دې نه اورې دلته هم دله غوږ درکړو الله اکبر الله اکبر الله اکبر دې د پاسه موږ خدای نه منو اتفاقی دا اتفاقیاتو کې پیدا دي خدای دې بې خوبه سه اتفاقیاتو کې پیدا وي نو دا مخصوص اندام نه په خوله کې نه جوړېده اتفاقیاتو کې پیدا دي اتفاقی کې دا کوټه وغورځی که نه اتفاقي به زلزله راشي او دا وغورځېږي نو د دې د دیوال او د خښتې پته به نه لګي یو بل د پاسه ګډوډ به پراتي داسې ده که نه ده او چې ته په ګیلکارې جوړئ نو ګډوډ بني بیا به دروازه خپل ځای کې وي او خښته به خپل ځای کې پلستر به خپل ځای کې چت به خپل ځای کې وي
دا چا جوړ کړی دی د مور په ګېډه کې دا ماشوم څومره ښکلی ښایسته او دی سینګ د مور د ګېډې نه په طریقه راوویسته قسم په خدای که عقل پکې کار کوي ډاکټران پې پوهېږي او دغه یو سیکنډ کې چې دا ماشوم پیدا کېږي ډاکټر وي دا د خطرې ټیټې د مور دپاره هم او د ماشوم دپاره څومره ښکلې خپې خپل ښایسته لاسونه دا ښایسته سرمن ښایسته ښکلی وجود او بیا د ګرځېدو چل او د چغې چل او د اوږې کېدو چل ته به اوس هم وې چې الله نشته الله یو دی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته څه وایي او ورته وایي چې یو کشتی خو بغیر د مصري نه جوړېږي او دونه کائنات بغیر د جوړونکي نه جوړ شي او یو کشتی خو بغیر د ډرایور نه مانګي نه نه چلېږي دومره کائنات بغیر د خدای نه یو جوړونکي نه بس یو چلونکي نه به څنګه چلېږي په دهري چپ شو وایي بس ما ومنله خدای شته زمیندار کاکا نه وي لکه یو سړی راغی هلکه دا څنګه خدای دی هلته یې وکتل نو څه شی و نارنج نو دونه پکې نارنج خو راکوټې وي چې دلته یې وکتل نو کدو دی او چې هغه چې وکتل غټ کدو لاندې دی او نارنج وایي دا څنګه د خدای انصاف او دا څنګه خاص وایي خدای شته غټې ونې له دومره پوټینۍ میوه او د کدو پوټینۍ زیلی د هغې له دونه غټه میوه دا کدو دې کې پکارو اونه غټه ده او دا نارنج لاندې د کدو کې پکارو اونه وړه ده په دې سوچ کې دی چې بر یو نارنج یې په سر راپرېوته وی توبه توبه خدایه ته پوهېږې موږ نه پوهېږو که دې کې کدوس پیدا ما دا مازدیګر تباه کړی اوس به غر کړو د حروف مسلمان نو خیر هغه مخکنۍ خبره نیمګړې پاتې شوه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه سړي وي دغه درې مثاله وښایه راته خارج کې په میدان ورته یې وښود نو بیا هغه دهري امام صاحب ته وایي یو دا تپوس ته کوم چې خدای اوس دې وخت کې څه کوي امام صاحب ورته وایي درې تپوس ته وکړه اوس کوزېږه اوس به زه تپوسونه کوم درې به زه وکړم بیا ته تپوس کوه نو دهري د ممبر نه کوشي امام صاحب پې وخته وی تاسو تپوس کړی دا هغه څلورم دی مو وایه وی ما دا تپوس کوم چې دې وخت کې خدای څه کوي وی دې وخت کې خدای ستا غوندې مردار د ممبر نه کوزي او ما پې کښېنئ دهري خدای مسلمان زما وروڼو عقیده کې بنیاد زمونږ بدی دا خو ما هسې ستاسو دغه دپاره ووی یعنې په دې ډېر دلایل دي او موږ دلایلو ته نه ګورو موږ دې ته ګورو چې دا ټول کائنات او د دې چلونکي به خامخا شته د دې پیدا کوونکي خامخا شته او باقي نورو څیزونو کې به ذهن نه جنګوي هغې ته زموږ ذهن نه رسېږي هغې ته زموږ نو چې کوم شي ته ذهن نه رسېږي هغې ګوتې بیا تباه کېږي به دغې به غر کېږي بس دا یوه خبره ده زمونږ او زمونږ په هغې ایمان چې الله موجود دی شابسې او یاو دی او د الله په شان ښکلي صفتونه ښکلي کارونه او د الله په شان ښایسته افعال او د الله په شان ښکلي صفات د بل چا نشته دا زموږ عقیده شوه لومړی عقیده زموږ دا ده دا به ځان سره خیر انشاءالله قبر ته وړو ښه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړی چې اعلان به کو یا ایها الناس ای خلکو قولو لا اله الا الله دا کلمه ووایه د تفلیحو کامیاب بشي ابو جهل به وي نه ما له خو هغه پلانکي بوت زامن راکوي هغه بوت مالا بیماری نه جوړول راکوي هغه بوت مالا باران کوي هغه شی دا کار کوي هغه شی دا کار کوي مونږ وایو دا شیدونه نه کوي دا څوک کوي هلکه څو ورځې پرله پسې سیلې روانه وه څلورمه ورځ ده که نه ده واه واه دا یې سیلې مو چې ده نه ده لیدلې سبا وایه دې سیلې وخت کې پته هم نشته سنتونه نه یو خبر پته هم نشته دا پته خو ماته شته چې ماښام به څه خورو دا پته خو ماته شته چې اوبه به څه وخت څکو دا پته خو ماته شته چې الوګان به څه وخت کرو غنم به څه وخت کرو لیکن د بعد وخت کې رسول الله مبارک څه وایي اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به وفي رواية اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به أو كپا عربی کې نه پښتو کې ویل شي یا الله د دې باد خیر غواړم په دې کې چې سدي د هغې خیر غواړم چې دا باد سره لېږلی شوی دی د هغې خیر غواړم الله د باد د شر نه مې وساتې دې کې چې کوم نقصانات دي د هغې د شر نه مې وساتې او که داسې طبیله لېږلی شوي د هغې نه مې وساتې دا زده کې که نه یوازې یا قربان خو نه چې تا یا قربان زده کړی قسم په خدای ماشومان چې دي په فیسبوک پوهېږي موږ نه پوهېږو ماشومان راکوټې ماشومې خپې په خپا چولي دغسې
په دې فیسبوک کې راځي ما لیدلی خپې په خپا چولې پوټېنې ماشوم دې ډډی والې د خپې په خپا چولې موبایل کې کش کش کوي او لاندې باجا بابخیل ټول ښکاري پوټېنې ماشوم او دا نه زده کوي مهرباني وکړئ دا بچي راولې دی علماو سره کښېنوئ دا نیکان کې دا تبلیغ کې ولګي په خپل لاړ شي چې سجده کې د خدای بندګار دین زده کې قرآن زده کې د پیغمبر مبارک سنتونه زده کې نو زمون ایمان لومبه خبره مې وکړه د الله وحدانیت توحید والا عقیده چې الله یو دی شریک نه لري په صفاتو کې نه لري په کارونو افعالو کې نه لري د الله په شان پیدا کوون کې جوړون کې فنا کوون کې ارسو د الله د ذات په قدرت او په لاس کې دي دا به زمونږ ایمان الله دې په دې عقیده زمونږ ژوند او مرګ نصیب کړي الله دې په دې عقیده زمونږ ژوند او مرګ نصیب کړي الله زمونږ د عقیده زمونږ نه لرې نه کړي خدای دا عقیده مونږ سره جنت ته ورسولی کړي الله د رسول الله مبارک راوړلی شوي دین په هغې زمونږ ژوند او زمونږ مرګ نصیب وګرځولی کړي الله بیمارانو له دعا وکړي چې الله شفا ورکړي یو بیمار دی بیگم پر ډېر تکلیف و لږ دعا وکړئ د زړه د اخلاص نه چې الله زموږ مریضانو له روغ صحتونه ورکړي شفا ورکړي خدای موږ د پیریانو د جناتو د شر نه وساتي زموږ بچي د پیریانو د جناتو د شر نه وساتي او الله د شیطانانو د شر نه وساتي او الله موږ د هر قسمه بیمارو او آفاتو نه وساتي الله هر څه ستا په قدرت کې دي انسان هم ستا طاقت کې دی پیری او شیطان هم ستا طاقت کې دی نو خدایه هر څه ستا ټوکي ستا په لاس کې دي پروردګاره موږ زموږ بچي زموږ دوستان د هغې بچي د شیطانانو د پیریانو د سحر د حسد د دې ټولو شرونو په امن کې وساتئ او الله ته روغ صحتونه نصیب کړي خدای چې د چا بچي نی نارینه اولاد ور نصیب کړي او خدای که د چا کور رشتنی صالحه رشتې ورکړي چاته څه ټینشن پریشانی وي الله په خوشحالو باندې بدله کړي چې کوم مردگان وفات شوي دي رب العالمین مغفرت نصیب کړي